الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین دریم سبق ته او لا ان شاء الله اصطلاحات شروع دي. د نمخ کې درسونو کې مونږه اول درس کې د علم الصرف تعریف بیان کو او په دویم درس کې د ضمه فتحه کسره مضموم ساکن مشدد دا ټول ذکر. نن ان شاء الله مونږ به لفظ ذکرو چې لفظ څه ته وایي. لفظ ته په علم الصرف والا څه وایي؟ نو لفظ ته علم الصرف والا صيغه وایي. دا صيغه څه ته وایي؟ لفظ ته. صيغه څه ته وایي؟ لفظ ته وایي. او لفظ څه ته وایي؟ ګوره یو ټکی چې کنه دا با دا یو ټکی دی، دې ته یو حرف وایي. څه ورته وایي؟ یو حرف. دې تا ته یو حرف وایي، دې سا ته یو حرف وایي. نو دا حروف چې راجمع شي کنه اوس دلته ګوره دا یو الف دی، دا یو نون دی، دا الف ځان له یو حرف دی، نون ځان له حرف دی، سین ځان له حرف دی، الف ځان له حرف دی، نون ځان له حرف دی. نو دا چې کله راجمع شي نو دې نه ګوره دا چې یو ځای شي دې څه جوړ شي؟ انسان. نو دا ځان له چې دې ته حرف وایي او چې دې ټولو نه یو لفظ جوړ شو نو هغې ته لفظ وایي. لفظ څه ته وایي؟ چې حروف راجمع شي د هغې نه لفظ جوړ شي. دا وګوره 1 2 3 4 5 5 حروف راجمع شو نو دې نه دا یو لفظ جوړ شو. 5 حروف چې راجمع شو نو څه جوړ شو؟ یو لفظ جوړ شو. او لفظ ته علم الصرف والا څه وایي؟ صيغه. نو دې ته مونږه لفظ وایو او علم النحو والا ورته لفظ وایي، اردو کې ورته لفظ وایي، مونږ ورته پښتو کې لفظ وایو. او علم الصرف والا ورته څه وایي؟ صيغه. لفظ ته علم الصرف والا څه وایي؟ صيغه. او دا علم الصرف دا لفظ چې دی کنه دا د څه نه جوړ شوی؟ د حروفو نه. حروف چې راجمع شي ګوره حرف نه دی، حرف. ګوره دا یو حرف دی. حرف څه ته وایي؟ د یو الف ته یو حرف وایي. دا با نه ده، دا با ځان له یو حرف دی. دا تا چې ده کنه دا ځان له یو حرف دی. دا تا. نو ګوره دا الف ځان له یو حرف دی، دا با ځان له یو حرف دی، دا تا ځان له یو حرف دی. دا الف نه واله یا پورې چې څومره دي دې ته یو حرف وایي. څه ورته وایي؟ حرف ورته وایي. او بیا چې دا حروف راجمع شي دې نه څه جوړ شي؟ لفظ جوړ شي. حروف چې راجمع شي هغې نه څه جوړ شي؟ لفظ جوړ شي. علم الصرف والا څه وایي؟ صيغه. علم الصرف والا لفظ ته څه وایي؟ صيغه. صيغه څه ته وایي؟ لفظ ته وایي. اوس وګورئ دا فعاله چې دی که نه فعاله دې ته مونږ لفظ وایو او دا علم الصرف والا ورته صيغه وایي. پوهېږئ؟ او دې ته مونږ ورته خپله ژبه کې څه وایو؟ لفظ. دا اوس وګورئ یضربو دی، یضربو دا ځان له یو لفظ دی که نه لفظ دی، خو علم الصرف والا دې ته څه وایي؟ صيغه ورته وایي. نو صيغه مو پېژنده، لفظ ته وایي. صيغه څه ته وایي؟ لفظ ته وایي. اوس اسم څه ته وایي؟ اسم د هر چا نوم وي که نه، لکه فاطمه، عائشه، محمود، زید، عمر، بکر، دا نومونه چې دي که نه دې ته مونږ نوم وایو. او دا علم الصرف والا، اردو والا او عربی والا دی ټول دا عربی والا وغیره څونه چې دي دی ورته اسم وایي. نو اسم هم وپېژندو، نومونو ته وایي. نومونو ته څه وایي؟ اسم وایي. نو لکه مثلا ګورئ زید، عمر، بکر، محمود، فاطمه، عائشه، دې نومونو ته څه وایي؟ اسم ورته وایي. دې نومونو ته څه وایي؟ اسم وایي. لفظ ته څه وایي؟ صيغه. او نومونو ته څه وایي؟ اسم. نومونو ته څه وایي؟ اسم. ټیک شو؟ دا نومونه مې راته ولیکه دې ته اسم وایي. نومونه مې چې څونه ولیکه دې ته څه وایي؟ اسم وایي. اوس فعل څه ته وایي؟ فعل کار ته وایي. تاسو کور کې جارو وهئ که نه نو دې جارو ته هم یو فعل وایي. دا هم یو فعل دی. لوښي انځل هم یو فعل دی. دغه شانتې بجلی کار کول هم یو فعل دی. دا کورونه جوړول هم یو فعل دی. ټیک شوه؟ جاز چلول هم یو فعل دی. ګاډی چلول هم یو فعل دی. دا څومره کارونه چې دي که نه د ټولو کارونو ته څه وایي؟ فعل ورته وایي. ټیک شوه؟ فعل هم وپېژندو. د هر یو کار ته څه وایي؟ فعل. هر یو کار صحیح فعلی، هر یو کار صحیح مونږ ورته کار وایو. او دا علم الصرف والا ورته فعل وایي. مونږ ورته کار وایو که نه، علم الصرف والا ورته څه وایي؟ فعل وایي. ټیک شوه؟ اوس زمانه څه ته وایي؟ زمانه وخت ته وایي. وخت. ټیک شوه؟ سهار یو وخت و که نه، ګورئ یو د سهار د وخت مونځ دی، یو د غرمې د وخت مونځ دی، یو د مازدیګر د وخت مونځ دی، یو د ماښام د وخت مونځ دی، یو د ماسخوتن د وخت مونځ دی. نو دې وختونو ته څه وایي؟ زمانه. وختونو ته څه وایي؟ زمانه. وختونو ته څه وایي؟ زمانه. اوس سهار وخت تیر شوی که نه نو دغه ته تیره شوې زمانه وایي.
دا زمانې درې دي. ها زمانې څو دي؟ درې دي. اوس سار مونځ وخت تیر شوی که نه نو هغې ته تیر شوې زمانه وایي. څه ورته وایي؟ تیره شوې زمانه ورته وایي. سار وخت سار د مونځ وخت تیر شوی هغې ته تیره شوې زمانه وایي. اوس موږ دلته سبق وایو که نه دې ته موجوده زمانه وایي. څه ورته وایي؟ موجوده زمانه وایي. او د ماسپښین مونځ هم کړی دی وخت لا نه دی راغلی نو هغې ته آینده یا مستقبل زمانه وایي. ٹھیک شوه؟ سار مونځ تیر شوی که نه هغې ته تیره شوې زمانه وایي. اوس موږ دلته سبق وایو نو دې ته موجوده زمانه وایي. او د غرمې مونځ هم لا نه دی کړی وخت لا نه دی داخل شوی راغلی نه دی وخت نو هغې ته آینده یا مستقبل وایي. ٹھیک شوه؟ آینده یا مستقبل وایي. اوس یو بله خبره په دې کې یاده کوي دا تیره شوې زمانه چې ده که نه دې ته ماضي وایي. څه ورته وایي؟ ماضي. ماضي څه ته وایي؟ تیره شوې زمانې ته. ماضي څه ته وایي؟ تیره شوې زمانې ته. دې تیره شوې زمانې ته څه وایي؟ ماضي. تیره شوې زمانې ته څه وایي؟ ماضي. او اوس وګورئ دا اوس چې موږ کوم سبق لیکو که نه او د غرمې مونځ چې به راځي که نه دې دواړو وختونو ته دا اوس د حال دې ته حال وایي موجوده او راتلونکې وخت غرمې ده دې دواړو ته مضارع وایي. دې دواړو ته څه وایي؟ مضارع. نو ماضي او مضارع مو پېژنده. ماضي ګورئ د سهار مونځ تېر شوی وخت که نه هغې ته ماضي وایي. اوس موږ سبق وایو که نه سبق وایو نو دې ته موجوده وایي. څه ورته وایي؟ موجوده. دې موجودې ته دې موجوده وخت ته څه وایي؟ مضارع. او د غرمې مونځ لا نه دی راغلی راځي به که نه نو هغې ته آینده یا مستقبل وایي. نو د آینده یا مستقبل دې ته مضارع وایي. نو مضارع د دوو وختونو نوم دی. مضارع د څو نوم دی؟ د دوو. مضارع د څو وختونو نوم دی؟ د دوو. یو د اوس چې را موږ سبق وایو د دې مضارع نوم دی او د غرمې مونځ چې به راځي که نه د هغې مضارع نوم دی. ټیک شوه؟ او اوس موږ وختي سبقونه ووي که نه دا د سهار مونځ تېر شوی دی که نه تېر شوې زمانې ته څه وایي؟ ماضي. تیره شوې زمانې ته څه وایي؟ ماضي. تیره شوې زمانې ته څه وایي؟ ماضي. او اوس د موجوده او راتلونکې زمانې ته څه وایي؟ مضارع. د دوو زمانو ته مضارع وایي. د دې دوو مضارع نوم دی او دا چې کوم تیر شوی دی د هغې ماضي نوم دی. اوس پرې پوهېږئ د دوو چې کوم تیر شوی د هغې ماضي نوم دی او دا اوس چې کوم دوه موجود دي د دې مضارع نوم دی. ټیک شوه؟ او زمانه څه ته وایي؟ وخت ته وایي. فعل کار ته وایي. اسم نوم ته وایي او لفظ ته صیغه وایي. اوس راځو حروف علت. حروف علت وګورئ حرف نه دی حرف یو ته وایي. حرف څه ته وایي؟ یو ته وایي. او حروف ډېرو د یو نه زیاتو ته وایي. ټیک شوه؟ حروف څه ته وایي؟ د یو نه زیاتو ته وایي. نو وګورئ حروف علت درې دي. حروف علت څو دي؟ درې. حروف علت درې دي. واو الف یا. حروف علت څو دي؟ درې. واو الف یا. حروف علت څو دي؟ درې دي. حروف علت درې دي. واو الف یا. او د دې مجموعه یعنی دی چې راجمع کړي نو هغه جمع ته مجموعه وایي. ښه دا چې راجمع کړي د دې نه وای جوړېږي. وای. ټیک شوه؟ د انسان چې کمزوری وي که نه یا یې په ملا دړي یا یې په سر دړي یا یې په غوږ دړي یا بیمار وي که نه نو هغه بیمارۍ وخت کې هغه وایي که نه وای داسې وایي که نه نو هغه د بیمارۍ د وجې د کمزورۍ د وجې وایي که نه نو ځکه دا واو الف یا دا کمزوري حروف دي. دا څه دي؟ کمزوري حروف دي. نو دې د علت نه دی علت دا د علیل نه جوړ شوی د علیل نه. او علیل بیمار ته وایي. علیل چا ته وایي؟ بیمار ته. او بیمار همیشه کمزوری وي که نه بیمار همیشه څه کمزوري. نو دا وګورئ دا واو الف یا دا درې حروف کمزوري دي. دا درې حروف څه دي؟ کمزوري دي. نو چې په کم لفظ کې د دې درېو حروفو نه یو هم راشي که نه هغه لفظ به هغې ته ناقص وایي. څه ورته وایي؟ ناقص ورته وایي. اوس دا واو دی که نه واو دا وګوره په وعده کې دا واو راغلی دی. دا واو حروف علتو کې شته که نه دا دې د حرف علت وایي. حرف علت وایي. دی واو ته څه وایي؟ دا حروف علتو نه یو واو راغلی دی واو ته څه وایي؟ حرف علت. اوس ګوره دا یا سره په شروع کې یا شته که نه او حروف علتو کې هم دا د یا شته نو ګوره د دې یا سره په شروع کې حرف علت راغی. حرف علت راغی. پوه شوې؟ او ګوره الف هم پکې شته دی دا دی قرأ. په قرأ کې اخره کې الف شته که نه الف پکې شته نو ګوره دا هم حرف علت دی. نو حرف علت څه ته وایي؟ کمزوري ته. څه ته وایي؟ کمزوري حرف ته. وګورئ دا کمزور. نو پوه شوئ حروف علت درې دي. حروف علت څو دي؟ درې دي. او دا درې واړه چې دي دا کمزوري حروف دي. او علت د څه نه جوړ شوی؟ د علیل نه. او علیل څه ته وایي؟ بیمار ته. په دې خبرو پوه شوئ؟ نو دا اصطلاحات په ځای ښه مضبوط یاد کړئ او راتلونکي سبق پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.